بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره چې کله موږ ماشوم په دې باندې پوه کړو که نه چې د جمله اسمیه کې مبتدا او خبر وپېژندو، نو د دې نه پس ورته موږ وایو چې بچي د دې ترکیب به ته څنګه طریقې سره کوې. نو موږ ورته وایو چې ګورئ الشمسو ترکیب کې څه واقع شو، هغه به وي مبتدا، طالعتون ورته څه واقع شو خبره. نو بیا ورته وایو چې ګورئ دا به اوس رایوځای کې ترکیب به وکړي، مبتدا سره د خپل خبره جمله اسمیه خبریه. الصلاة حاضرتون، الصلاة چې کوم دی نو جمله اسمیه ده که فعلیه ده؟ اسمیه ده. الصلاة ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ مبتدا واقع شوی دی. حاضرتون ولا څه دی؟ خبر دی. نو ترکیب په څه شي بچي؟ مبتدا سره د خپل خبره جمله اسمیه خبریه. الماء باردون جمله اسمیه ده که جمله فعلیه ده؟ نو جمله اسمیه ده. الماء ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ دا چې کوم دی نو مبتدا واقع شوی دی. دا باردون ولا څه دی؟ دا ولا خبر دی. مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه. نو په دې طریقې سره د ماشوم سره کوم دی موږ څوک اجرا وکړو او د جمله اسمیه چې په تسخیل النحو کې څومره ترکیبونه دي هغه ټول ترکیبونه دي ورسره وکړو او باقاعده جدا جدا دي ګورئ دا مبتدا ده دا خبر دی او علامت د اسم اسمیه په دې کې علامت د اسم چې کوم دی نو دا هم پکې راغلی دی. چې کله ماشوم په دې باندې خو مضبوط پوه شو د اسمیه او د جمله اسمیه وپېژندله، نو بیا دې ورته ووایو چې بچي دا الشمسو دا کم یو لفظ چې موږ په ترکیب کې مبتدا واقع کړو، نو دا مبتدا واقع کېدل علامت د اسم دی. دا مبتدا واقع کېدل دا علامت د اسم دی. نو دا دې ورسره بیا چې دې موږ تپوس کوو چې لکه الشمسو طالعتون، الشمسو کې وایي د علامت د اسم پکې څو دي، نو دې به څه وایه چې یو پکې الف لام دی او بل چې کوم دی نو مبتدا دی پکې. دا شان د الصلاتو، دا الصلاتو کې چې کوم دی نو علامت د اسم څو دي، دې کې چې کوم دی نو یو الف لام راغلی، یو تای متحرکه راغلی، یو پکې مبتدا راغلی دی. دا شان الماء کې چې کوم دی علامت د اسم څو دي، الف لام پکې راغلی او مبتدا پکې راغلی دی. دا شان حاضرتون کې علامت د اسم څو دي، تای متحرکه پکې راغلی او تنوین پکې راغلی دی. دا شان چې کوم دی نو باردون کې علامت د اسم څه دي، تنوین پکې راغلی دی. نو په دې طریقې سره د ماشوم سره موږ د علامت د اسم د اجرا بیا په سر دوباره وکړو چې دا څلور علامت د اسم شو، دا چې کوم دی نو ماشوم څه کې دا وپېژني په دې کې چې کوم دی نو ګډوډ نه شي او د جمله اسمیه را ترتیب د اردو په دې طریقې سره برابر کړو او د تسخیل النحو ټول اجرا چې څومره راغلي هغه دې ورسره وکړو.